الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. محترم حاضرینو دې غبرا لالا کې او د خواوشان راغلو مرګرو ستاسو مخکې ما د سوره زخرف یو څو آیاتونه ولوستل. په دې کې الله رب العزت فرمایي څوک چې د الله د کتاب نه ړوند شه نو الله په هغه باندې شیطان مسلط کی او دا شیطان د دوستی او دا شیطانان خلق د قرآن نه بندي او د خلکو دا ګماني چې دای په سم لار باندې روان دي، لار مندون کی دي،
او پته به دی تعالی لگی تراغی پوری چه کل راشی منگ سخا نو بیا به دی وی ارمان دی چه زما استا مینس که لرواله د مشرق او د مغرب وی نو ډیر ناکار دوسته سه ناکار دوسته او فائدہ بدر نکی نن راځي زکا چې تاسو ظلم کړو تاسو په عذاب کې ګډوډ پراته نو آیت لار خېډونتا یا لار خې ګونتا یا لار خېډونتا چاہتا چاپ گمراہ خیارہ کے دے نو پیغمبر پاک تا اللہ ہوئی یا با منگا تابوزو نو منگ دائینا بدلا غستن کیو یا با آغا عذاب تا توخو چدائی سر وعدہ کو منگ بدائی باندے قدرت والیو ستا کار دادے فاستمسک بالذی ہوئی ایلیک تو منگول پاک کتابو لگوا چتا تداغی وحی شوی دا او تا پا نیغا لار باندی او دا قرآن ستا دا پارم پاندے ستا دا قوم دا پارم او زرد دین و تپوس کے دیشی پا دی آیاتونو کی اللہ رب العزت پیغمبر پاک او داغ تابدارو تا داغی ڈیوٹیو خیلا چستاسو ڈیوٹی دادا چتاسو خلقو تا صحیح لار خیئی او صحیح مقصدو تا بیانوی تاسو دائی ذمہ دار نئی نون دائی پوشا او زپوشا که بس عملار روانی نو خوشحال بیو که پا غلط لار الزب ور سر حساب کتاب کوم دو علماء ذمہ داری او ڈیوٹی اغا دادا چاگئی بدا حق خبرہ گئی خلقو تا با صحیح لار خئی او بیا که خلق با صحیح لار زیو که نزی اغا دا غی مرزی دا پا علماء دا لازم ندی چه خلق با صحیح لار باندے لازمان بیائی شاہ جہان موری سے مخی خبری اکڑی نو دادا علماء ذمہ داری صرف او صرف دادا چاگئی سمالارو خئی اصل مقصد خلقو تو خئی کہ او سڑے ہوئی نظر پا غلط ازما یا اولاد پا غلط بیاما نو بیا دا آغا ذمہ داری دا تا خپل ڈیوٹی ادا کرا او تا دا حق بیانو کو پدی دنیا کی اللہ دو قسمہ خلق پیدا کرے دے یا آغا دی چاگا مکلف دی دویم آغا دی چاگا مکلف ندی چاہیتا حیوانات ہوئی دا مکلف بیا سپدی کے ملائک دی سے جنات دی او سے انسانان دی او دار چاہ بیا اخفل عادتون اخفل خوی ندی دیوانات خوی صرف اخفل شاوت پورا کول جمع کول دائی دا عادت دے او دائی خوی دے نہ خلقو تا گوری نہ انسانانو تا گوری نہ پردی تا گوری نہ حیاء تا گوری خواہی اخبر آجت پورا کئی نہ ملائکو عادت او خوی دادے چاہی دا اللہ عبادت کئی نہ ڈوڑائی خوری نہ بس کی نہ جمع کئی نہ بچی پیدا کی خدا غی عادت او دا غی خوی دادے چاہی دا اللہ عبادت کئی دا پیریانو دا جناتو دا غی خوی دادے چاہی شر کئی فساد کئی دا شیطان عادت ام دادے او چکم بکی مسلمانانی نو غی عبادت کئی
انسانان چې دي نو دای کې الله درې خویونه اچولی دي. یو خوی عادت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بخفل مجموع فتاوا کی تفسیر سورہ فرقان کی لکلی دی چې انسان کې الله درې عادتونه او درې خویونه اچولی دي. یو عادت او خوی هغه حیواناتو دی چې جمع کول دي، بچی پیدا کول دي. دویم خوی د ملائکو دی چې هغه عبادت دی. او دریم خوی د شیطانان دی چې هغه جنگ جګړه او فساد کول دي. کوم یو انسان چاگی خوی د حیواناتو زیاد شي نو دا هغه نه بیا حیوان جوړ شي او د انسانیت د چوکاټ نه هغه وځي. کوم یو انسان چاگی د شیطان خوی زیاد شي نو دا هغه کار بیا شری، دا هغه کار فسادی. بس سار پاسی نو دا سوچ گئی چاہتا با نقصان سنگا رسوما، شر با سنگا کوما، فساد با سنگا کوما، جنگ با سنگا جوڑو ما. او کله چې ملائکو خوی پکې زیات شي نو هغه بیا دا سوچ کوي چې زه به عبادت څنګه کوما. نو چې سهار را پاسي دا هغه دغه سوچي چې زه به مونځ کوما، زه به قرآن واما، زه به عبادت کوما. کله چې ملائکو خوی پکې زیات شي نو هغه کې بیا خوی د ملائکو او عادت د ملائکو راشي. د دې وجه سوره حج کې الله ذکر کوي چې کله حج لاړ شي ثم ليغزو تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. او دا سه قرآن کریم وایي ځان نخیری د شرک لري کوي، د شیطانانو خویونه ځان نه لري کوي. فلا رفثا ولا فسوق ولا جدال فی الحج. هغه خویونه چې د حیواناتو د شیطانانو هغه ځان نه لري کوي او هغه یو خوی پرېږدي چې هغه یو خوی د چا دی؟ د ملائکو. چې ته به د الله عبادت کې دا الله کور ته راغلی، حرم ته راغلی، عبادت لراغلی، نو ته به د الله عبادت کې. کله چې انسان کې د ملائکو هغه عادت او د ملائکو هغه خوی غالب شي نو هغه بیا د الله محبوب وګرځي، هغه انسانانو محبوب وګرځي. یو حدیث کې راځي چې کله د الله یو تن خوښ شي نو الله وایي زه فلانه محبوب ګڼم، زما خوښ دی. نو اسمانونو کې ملائک چلیږي زمونږ هم خوښ دی، د هغه هم خوښ شي. هغه اواز دنیا ته راشي نو په دنیا کې هم د خلکو هغه خوښي چې کوم طرف ته ځي نو خلک ورسره مینه کوي. او چې کله د الله یو تن بدی شي نو الله وایي زه فلانه مبغوض ګڼم، زما بدی شي. نو اسمانونو کې چغې شي زمونږ هم بدی شي. هغه اواز دنیا ته راشي نو په دنیا کې هم بیا غدار چا بدی شي. محبوبیت او نزدېکت الله ته دا په عبادت باندې راځي. ولی انسان الله دیل پیدا کړو چې دې به الله عبادت کوي. بیا دا انسان دې په یو څو څیزونو باندې مکلف کړي. یو دا چې دې خپل عقیده صحیح ساتي او د دې انسان له اختیار ورکړي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. د چا چې خوښه شي ایمان دې راړي او د چا چې خوښه شي کفر دې وکړي. وهديناه النجدين فإما شاكرا وإما كفورا. ما ورته دواړه لارې ښیلې دي. خوښه دا که شکر گزار ګرځي
او کنه دی کافر ګرځي او د الله حکم نه مني نو الله ورته هغه لارې وښودلې او بیا یې عقل هم وله ورکړ او بیا یې انبیا علیهم السلام هم راولېږل چې سبا یې دلیل او بهانه پاتې نه شي چې الله موږ ته چا نه ویلي دیو چې قرآن کریم کې هم د دې ذکر حکمت د ارسال رسول چې کوي نو الله وایي ما انبیا دې له راولېږل چې سبا یې دا دلیل او بهانه پاتې نه شي چې موږ ته چا ویلي نو او موږ خبر نو او سوره ملک کې چې کله الله د دې ذکر کوي نو الله فرمایي کلما القیا فیها فوج كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير هر کله چې د جهنم کې یو ډله د جهنميانو غورځول شي تپوس به کوي د هغوی نه خزانچیان د جهنم آیا تاسو ته څوک یروونکی نه و راغلی نظیر ہوئی او د نظیر اطلاق پیغمبر باندې هم کیږي عالم باندې هم کیږي تاسو نه به هم تپوس کوي څوک راغلی نه و ویلي درته نه و څنګه چې اوس شاهجهان مولوي صاحب وویې چې زموږ ذمهداري خو دا چې موږ یې تاسو ته ووایو نو ملائک به ورته وایي الم یاتکم نذیر آیا نو راغلے تاسو څوک یروونکی قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا دی وایي او بېشکه یو یروونکی راغلی و یو ملا راغلی و یو عالم راغلی و فکذبنا موږ هغه دروغجن کړی و موږ هغه ته وایي ته دروغجن یې او دروغ وایې وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ او موږ وی الله نظاره لګلې هیڅ شی هیڅ مسله وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ملائک به ورته وایي نو ای تاسو مگر یو لویه ګمراهۍ کې پراته وایي تاسو مو ډېر لوی ګمراهان وایي تاسو ته یو اکبرس راغلی و یو عالم راغلی و یو یروونکی راغلی و تاسو ته حق ویلی و نو تاسو د هغه خبره نه وه منلې ان انتم الا فی ضلال کبیر نو ای تاسو مگر یو لویه ګمراهۍ کې پراته وایي نو دی به پوه شي دی وایي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وای دی هاي هاي کوم اوریدلو د الله کتاب او بیا ځانم وګړو د الله کتاب باندې نو موږ د جهنميانو نه سبا قیامت کې به دا ارمان بیا کې شرمان دې ما قرآن اوریدلو ما په ځان پوهه کړو نو چې سبا ارمان کې زما مهربان نن ځان پوهه کړه که هر سوره زور شي هر سوره نیکوکار شي خو تا نه به الله د قرآن کریم تپوس کوي چې تا قرآن ویلو که نه تا قرآن باندې ځان پوه کړی که نه او دی وجه الله سوره طه کې وایي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين هغه څوک چې زړون شه د الله د کتاب نه الله وایي ومن يعش عن ذكر الرحمن هغه څوک چې هغه ړوند شه د الله د کتاب نه دلته وایي
نقيض له شیطانا فهو له قرین مسلط کو من بدباند شیطان. اور سورہ طه کی اللہ فرمائی چچا دا اللہ کتاب ری خودے ہو دا اللہ کتاب شاعت غردولے ہو دا اللہ پا کتاب زان نو پو اکڑے نو دا قیامت ورد باندی مڑون را پاسی دیر جماعتون او ڈالشتے دا دین خبرہ کئی خود قرآن خبرہ نکئی چه قرآن زده که قرآن وایا قرآن خلقو تاو خایا دا کسوگی نو دا یو جماعت دے چاہی تا خلق پنجبیریان ہوئی ما تا یاد دی دننا تقریبا 37-38 سال مخ کی زدی گبرال تا پڑنگی زل باندے راغلے ہو ما اب یاد آگین بعد من بدل دی درس کی خود قرآنی کریم نو ہفتہ تقریباً شپاگور آزی با قرآن درسو او زبر آتلم او دل دی با قرآنی کریم درس کی دا پاگا وقت کی اوسو مرگریو پا دی علاقہ کی آئی اوسو مرگریو اگا پروگرام با ای خودے ہو بیارونو مرگری بر آتل او غیبا قرآنی کریم زدکو لگل شرکیاتو مگا دور کیو دا اللہ احسانو اگا عرص لارل اگا ختم شو توحید خور شو خوص پا دی توحید باندے استقامت پکار دے مضبوط والے پکار دے او دیو جی پیغمبر پاک تا ہم پا دی آیتونو کی آخر کی اللہ وئی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ انکا علی صراط مستقیم منگولو لگو باغا کتاب باندی چوائی کی کتاتا انکا علی صراط مستقیم تپنی غلار باندی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ دا قرآنی کریم استاد پارا پند و نصیحت دے استاد قوم دے پارا نو قوم دے پیغمبر پاک امت ما ہوتا نو چکل دا اللہ نصیحت اگا منگا شاعتا گردو اگا پریدو نو قیامت کے پیغمبر پاک با اللہ تا شکایت کئی اور قرآن کے اللہ دا آگی ذکر ہم کئی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وہی پیغمبر واز ماربا زمادی قوم قرآن شاعت غرزولے ہو زمادی قوم قرآن بری خودے ہو نن یاو سڑی نے تاپوسو کہا اللہ کہتے ملائی آوز ملائی ما مفتی ما وچواتا آئی دی ہے ترجمہ راتاو کا یاد قرآن درس راتاو کا نو غریب نہیں خبر نو لکه دا ملائی او دا مفتی توب دین دے اصل شیخ خدای چه دا اللہ کتاب زدکا دا اللہ کتاب باندی زان بوکا دا اللہ کتاب مخلوق تا اخایا کلا چه تو دا اللہ پا کتاب واجیبا مل دے زمنگا چه کم گناہ یاغی تا گناہ نوئی او چه کم جرمی یاغی تا جرم نوئی لکه لوی جرم او لوی گناه اگاڑو گناه نی حسابی یو سڑے دروگو تا گناه وی یو سڑے زنا تا گناه وی یو سڑے دوکی تا گناه وی خو قرآن نزد کولو تا گناه نوی ایسوک دا نوی چه قرآن کریم نزد کول دا هم گناه دے نا خیر دا گناہ ندے امیان غریبانا نپوئی گی اب از مولیان بے زکیو نا قرآن کریم نزدہ کول دا گناہ دے اس تو سوچو کا چھے تو قرآن کریم زکے ہو کنا کہ تو اس زکے خود ثواب کار دے ہو کہ دا اللہ حکم دے ہو مانا
چې پیغمبر پاک ته الله وی وان اتلو القرآن ما ته حکم شوی چې زه به قرآن کریم لولم خو چې کله ته قرآن نه وایې قرآن نه زده کې په قرآن ځان نه پوه کې او دې ته ته ګناه هم نه وایې نو یو خوا ګناه کې او بل خوا ورته ګناه هم نه وایې نو دوه جرمه دې وکړل د دې وجه الله وایي لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون تحقیق سره ما تاسو ته پند را لېږلی نصیحت مې را لېږلی دی تاسو ته مې قرآن را لېږلی دی کې ستاسو پند او نصیحت دی افلا تعقلون و تاسو کې عقل نشته الله سره سخته خبره کوي چې عقل لرګي نشته ما د پند او نصیحت کتاب را لېږلی او تاسو په هغې ځان نه پوه کوئ سوره څخه الفاظ قرآن ذکر کوي اوس قرآن کریم چې کله زده کې نو قرآن یو څو کاره کوي یو د سړي د بنده عقیده سموي دویم د بنده د بندګانو سره تعلق سموي او دریم معاشره سمئی چې معاشره هم سمه کا او برابر کا د الله سره تعلق او د الله رضا او د الله خوشنودي دا ده چې د الله سره د الله په صفت کې بل څوک شریک او حصدار ونه ګرځي الله غزاد دی چې هغه باندې مرګ راځي والحي الذي لا يموت الله ژوند دی هغه ذات چې هغه باندې مرګ راځي انسان هغه دی چې هغه باندې مرګ راځي او غمري الله باندې مرګ راځي الله هغه ذات انه علیم بذات الصدور دا الله پوهیږي پر رازونو د سینو باندې زړه کې چې څه دي نو الله دې پته ده انسان ته د زړونو پته نه یا دا وجوده خبره ده چې بعضې خلک وایي پیر د مرید د الله خبر دی دا د کفر او د شرک عقیده چې زما پیر زما د الله خبردار دی نه الله هغه ذات دی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله ذات چغا عزت ورګي چاله چې خوغشي هغه ذلیل کوي چاله چې خوغشي بيدك الخير ستالاس کی دی نفع نقصان خیر او فائدہ نقصان الله ورګي بل څوک نشي ورګوله انك على كل شيء قدير تبار سبحان قدرت والے انسان مالک د نفع او نقصان نه اسباب استعمالی خو مالک د نفع او نقصان صرف الله دی او الله عزت او ذلت ورګي د دې وجنه بعض خلک هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتراض کو حقیقت کے اعتراض پا اللہ ہو چراؤ کو رضل دے مکہ کی طائف کی لولو خلقو نوابانو مالدارو نو ایل اللہ نبوتو لنوار کو چرا یتیم بچے اور دے پیغمبر کو نو اللہ وی اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم آدائی دا اللہ رحمت نویشی منگا دائی میانس کے دائی گزران ویشلے دے اللہ وی دا زما کار دے چالا یو مقام ورکوما چالا بل مقام ورکوما چالا یو حیثیت ورکوما چالا بل حیثیت ورکوما نو اول دا چخفل عقیدہ برابر کا الله پی جنا چې الله سوق دی دا الله صفاتونه سړي هغه مخلوق لا مور کوا دا نه چې فلانه بابا د بازو ذمہ دار دی
فلانے سرخو کی ذمہ دار دے فلانے زیڑی ایو نیم پا کیوئی ما سر دا عرص تعویز دے حضرت عرص دا پار تعویز ما سکشتے اب بس ہر حاجت اور مشکل پورا کی ہر مشکل پورا کولو والا اگر صرف اللہ دے یو شاعر وئی در درد غم نکرد مولا القبر حجر در درد غم نکرد مولا القبر حجر زیران کی درد ہرا جائی دعای کیستا غم و درد کی ارچاتا جڑا فریاد نو گوما زکا درد مند پارا دو جڑا یو زائدے در درد غم نکرد محول القبر حجر زیرانگ درد ہرا جائی دعای کیسا دو جڑاو دا فریاد یو زائدے نو قرآن دا خی چه دا اللہ حق اللہ لور کاغ سر بل سن شریک مگردو او چاہ چه دا اللہ صفت بل چاہ لور که نو دیتا وی شرک او چاہ چه شرکو که نکامات چه اولاد رامیان پیدا کی آگا جہنمی دے دویم قرآن کریم اصلاح دا معاشرے گئی پا معاشرے کے بھی اپلار دے مور دا رونا خوین دی کلی والا دی رشتہ دار دی نو اللہ دا آگئی حقونا ام خی پٹولو کے زیاد حق آگا دا مور اپلار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکے او سڑے راگے ورطوئی منو برو یا رسول اللہ ودا اللہ رسول زد چا سر احسانو گما قال امکا نبی علیہ السلام وردوید مور سر احسان گوا بیا وی قالا سم من بیا چا سر احسانو گما بیا وردا نبی علیہ السلام وی امکا د مور سر احسان گوا فدرم ذل بیاغ وی قالا سم من قال امکا پسانورم ذل اغا سڑی بیاتا پوسکو قالا سم من قال سم باگا سم الاقرب فالاقربا وی بیاد چا سر احسانو کما نبی علیہ السلام وردوی بیاد پلار سر احسان کوا بیاد خپلو پلوانو سر احسان او بیاد نورو خلقو سر احسان یو شاعر وی علیکا ببر الوالدین کلیہما وبر ذوی القربا وبر الابائدی تابان دی لازم دے دمور او پلار سر احسان بیاد خپلوانو سر احسان او بیاد نورو سر احسان نو اول حق اگر دمور او پلارو یو حدیث کے راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکے سڑے راگے ورطوی ان لی امرات و ان امی تامرنی بطلاقها زمان خزالا او ما تمور و اجلا طلاق گیا نزا سوکما اگا ورطوی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی چاگ باوی الوالدو اوسط و ابواب الجنہ پلار دا جنت اگا اصل دروازہ دا سوچے گواری پاکی دی دنشی سمطلب دا پلار حق دا مور حق دا پلار نزیاتو نو چه دا پلار پہ احسان جنت تا زی نو دا مور پہ احسان بادی با جنت تا سنگا نزی زمان پختانه وی دا مور دا خفول آن جنت دی داگی دا مطلب دی چه دا مور او پلار سر احسانو کا بیاستا پا معاشرہ کی یتیم دے غریب دے عاجز دے داغ سر احسانو کا سورہ بلد کی اللہ وی فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیماً ذا مقربة أو مسکینا ذا مطربة سرد مخلوقات زادو لید شرک او دا بداتنا او اطعام فی یوم ذی مسغبة یا ڈوڑائی ورکون دی دلو کی پراس کی چالا ورکا یتیماً ذا مقربة او مسکینا ذا مطربة
هغه یتیم لورګه چې ستا خپل په انسانیت کې هغه مسکین لورګه چې خاورو کې پروت دی اسلام موږ ته دا ښیي ښه اسلام موږ ته صرف دا نه ښیي چلا اودس وکړه 2 رکعاته نفل وکړه ٹھیک دی د هغې ثواب په خپل ځای دی خو اصل اسلام چې موږ ته ښیي نو دا ښیي چې د الله حق الله له ورکړه موږ ته دا ښیي د مور او پلار حق مور او پلار له ورکړه موږ ته دا ښیي مسکین حق دی هغه له ورکړه موږ ته دا ښیي د یتیم حق دی هغه له د هغه حق ورکړه موږ ته دا ښیي استاد حق دی هغه له د هغه حق ورکړه هله به ته کامل مسلمان ګرځې دا نه چې ته یو شی واله آسان آسان چې کوم د کړاو نه یو نو هغه دین دی چې کوم د تکلیف دی نو هغه دین نه دی هغه بیا مه منه نه که تا ته پکې تکلیف وي او که تا ته پکې راحت وي خو ته به د الله د دین تابعداري کې او دا دین څوک ښیي دا دکه علما درته ښیي دا چې قرآن یې راغستی او تاسو یې راشئ او د خدای کتاب زده کوئ که نن خپل بچي دغه علماو ته کښېنو چې هغوی د الله د کتاب خدمت کوي د الله کتاب درته ښیي ستاسو لپاره مدارس قایموي ستاسو لپاره درسونه ږدي نو تاسو ته به خیر او فایده راورسي او که نه هغه چاته هم کښېنو نه چې هغوی دین ذریعه د معاش ګرځولې ده دین ذریعه د ژوند ګرځولې ده دین ذریعه د ګټې وټې ګرځولې ده او اولاد ته ورته غلط لاره ښیي دغه اولاد به سبا تاسو ګریوان نه نیسي او تاسو ته به وایي چې تا غلط ځای ته لېږلی و تا راته غلطه لار ښودلې وه او د هغې ذکر قرآن ځای په ځای کوي سوره سبا کې سوره احزاب کې سوره یونس کې سوره اعراف کې د هغې ذکر کوي چې بیا به دغه اولاد او دغه مور پلار دغه شاګردان او دغه استادان دغه پیران او دغه مریدان یو بل سره به مشت ګریواني یو به وایي تا دوکه کړی وم بل به وایي ته بېمانه یې ما پسې ولې راتلې نن ځان پوهه کوي دا علما چې دا پروګرامونه ږدي هر یو بل بل ځای کې اوسي بل ځای کې درس و تدریس کوي او په دې ورځو کې راشي تاسو هم رامونږي او علما هم د کته نه راوغواړي ستاسو د اصلاح دپاره ستاسو د خیرخواهۍ دپاره ستاسو د فایدې دپاره زما مهربان نو نن ځان له سوچ وکړه که تا سوچ وکړه سبا خیر او فایده به ستا جولای کې پرېوځي او که تا سوچ ونه کړه سبا نقصان به تا ته رسي د دوی خو دغه ذمهداري وه چې درته ووایي مراد ایمان نصیحت بود و گفتیم حوالت با خدا کرده مرفتیم زمانگا مقصد آخو یو نصیحت تو چه دردم کو نور پا اللہ سپارلی ای که سم لارم خوخ اکڑا ستاز دا نجات او دا کامیابای دا او که سم لارم پری خدا خپل بچیم دا زایون تولیگل چغی ورطا غلط لاری خولی تبه ذمہداری او قیامت کې به ته ګریوان نه نیولې راشه نن سوچ وکړه او ځان پوه کړه موږ خو د تقریبا 8 کالونه دې علاقې ته راتلو او د دې علاقې خلک دیندار او ښه خلک دي زمونږ خوښ دي موږ موسم پسې نه راځو ګورې ستاسو د علاقې نه موسم زمونږ په کمره کې ښه یي لکه موږ ته 2 ایئر کنډیشنې لګېدلي د دې نه زیات یخي هلتې خوراک د دې نه ښه بستره د دې نه ښه موږ موسمونو له نه راځو موږ دې له راځو چې تاسو ته خیر او فایده ورسي او دا شاګردان هم دې له راغواړي او چې پروګرام ختم شي موږ وایو چې د شپې شپې کور ته هم ځان رسولی ځکه سهولتونه موږ ته هلته ډېري خلق موسم لراځي یخنا لراځي چکر لراځي من چکر لنا من تاسو لراځو
چې تاسو ته خیر او فائدہ ورسي کنه نو فائدہ واغستا ستاسو جولای کې به خیر او فائدہ پریوزي او ګوانه غستا من خپل حق ادا کو ذمہ داری ادا کړه او نور سبا چې قیامت کې الله لکم جواب ورکوي بیا غ جواب ځان له تیار کړي الله دې دا ملک د شر او د فساد نه وساتي الله دې په ملک کې همیشه دیندار او نیکان علما پیدا کړي کوم خلک چې په دې علاقه کې د دین خدمت کوي الله دې هغه له دنیا او آخرت کې استکی دعا کوي سوره خلک مسلمانان روډه خويندې